بسم الله الرحمن الرحیم. پریویس کلاس کې موږ په دې باندې کار کړو، په دې کې یو اسایمنټ دی تاسو ته یاد یا یری دې کې به تاسو ډیټا انټر په خپله کوئ. هغه کې موږ پریویس کلاس یې کړی ده. یوزر به پکې څنګه کنفیګر کوئ مینولی، ځکه چې سټارټ موږ د یوزر نه اخلو. اگر تاسو دلته خیال د یوزر ته به زه راشم دې ځای کې ورته موږ هر څه اساین کړي. صحیح ده. دا ډیټا ما په سکرپټ کې نه درکړې. ښه ستاسو اسایمنټ دی، انټري به کوئ. صحیح ده که نه؟ خو دې انټر لپاره ول یوزر ټایپ ضرورت دی. یوزر لپاره د امپلوي ته بل آی ډي ورکوي. پورا پروسس دی. ٹھیک ده کنه؟ داسې نه ده ډایرکټ صحیح ده کنه؟ ښه. بل زه راځم داسې کار کوم چې په دې کې یو لوګو رالم اول. صحیح ده. لوګو به دلته وګورو که زموږ د کمپنۍ لوګو چې هغه ورته راولو. ورګه لوګو هغه لږ سایز برابر دی که نه؟ اوس را کاپي کوم دلته او را به یې وړم دلته به ولې ورکړم څه د کنټینټ کې به یو بل فولډر جوړ کړم، رایټ به کلیک کوم. نه نه دلته بله لوګو داسې نه ده. د هرې کمپنۍ به خپله لوګو نه شي او کمپنۍ پکې لاګین کېږي او که نه؟ دغه ته هم ګورئ که نه؟ صحیح ده. کمپنی لوګوز هغه به ټیم راځي که نه ریټریو کېږي به دا به زه ریټریو کوم دلته که نه؟ صحیح ده. دا به زه مینولي سیټینګ اول کوم. اپلیکیشن سټارټ اپ اخلو نو اول هغې سټارټ اپ دپاره پکار دی چې یو چې زموږ سره مینولي وي. ټیک ده. صحیح ده که نه؟ دا موږ سره لوګو شوه. دا لوګو نه ده، دا به زه داسې کار وکړم چې دا به زه دلته یو دغه ته راډریګ کړم. هسې یو نارمل فارم ته دلته به اوپن کړم چې یاره ما سره دې دا پات رایي دا پات زه دلته ډیټابیس کې ایسه وکړم. ټیک ده. دا پات په دې نه زه واخلم. باقي هیڅ کنټینټ او دا به زه بس پاس کوم باقي. ټیک ده. دا یا داسې کار کوم دا روغ پات هلته سیو کوم. روغ پات ښه دی بس. ټیک ده. دلته راځم زه کمپنۍ والے دغه ته کمپنۍ والے نه کمپنۍ سره مونږ لوګو کوم ځای کې دی؟ هېڅ خبره نه ده. خو غرمه نه خطا کوم. صحیح ده. صحیح شو که نه؟ دا وړه څه خبره نه که داسې مطلب نه راغلی. دا چې کله په خپل لاس ما ډیټابیس نه جوړ کړی پکې دا مسلې وي. موږ یو فیلډ پکې خیال ساتو دغه پکې کوو که نه؟ دا به زه ماډل اوس اپډیټ کړه څه خبره نه ده. ښه دلته به څوک دا 150 پورې 200 پورې ورکه کمپنۍ نیم واخلو. ښه او دا به زه سیو کوم دې ځای کې. دا وړه څه فرق نه غورځوي. خو ډیټابیس په ښکلي ریفاین بس ساتئ چې یو پیره دغه شي. ټیک ده. لکه دې کې دا ډیټا ما انټر کړل نو ما ته اوس پته ولګېده که نه چې دا څنګه دی. ښه دا ما سره لوګو دا انټر شو. صحیح ده که نه؟ یو لوګو ما سره دې ځای کې راغله چې هغه ما سره په کمپنۍ راغلی شو کېږي. صحیح. ښه د هغې نه بعد به مونږ دې ځای کې اوس دا ماډل نه دا به یو پیره اپډیټ کړو. او ماډل کې څه دا ټي بي ایل کمپنۍ ده که نه؟ دا به زه لر کړم واپس پرې راشم دوباره به دا کمپنۍ ایډ کړم. دا زه فعلا ډایرکټ ولې ډیلیټ کوم؟ دا الریډي دی ویلیډیشن ما نه دی کړی. ویلیډیشن ما یو پیره وکړه که نه بیا به ډایرکټ نه ډیلیټ کوم. هغه کمپنۍ څه شوه؟ ښه راغلم دا ٹھیک ده. بس چې څنګه ډیزاین نه جوړ کړی بس ښه دی. پته نه لګي چې هینګ ولې شو. ها دا ګورو چې فاسټ کوم یار تاسې ما نه مخکې په هغې ختموم که زه نه مخکې په دې ختموم. ټیک ده. ښه دا به اوس مونږ ختم کړو بس کې ښځه مونږ دغه دا کیسه ختمه ده. ښه که نه؟ اوس په داسې کار مونږ وکړو چې دا خو مونږ سره ماډل ریډي شو. په دې ماډل کې اوس مونږ ویلیډیشن وکړو. ویلیډیشن نه بعد به مونږ د ویلیډیشن نه مخکې زه راځم اول لاګین پیج جوړوم. ویلیډیشن سره به وروسته وګورو. ٹھیک ده که نه؟ ښه
خدي لزر اعظم اول لاګین پیج تر اعظم هوم د بدر راشم دی ځکه او دغه وځي یو بل میثډ دی ځکه جوړ کوم پبلک ایکشن لینک ایکشن ریزلټ یار ایکشن ریزلټ او لاګین ما خالی ولیکم صحیح ده او دې نه بعد مې کلیک کوم اصل مې خالی ریټرن کړو نثing بل یو میثډ مې جوړ کړی ځکه بلکې فی الحال اول دا میثډ جوړو بل سره به بیا رائټ مې کلیک کوی ځکه دلته مې اډ کړ یو ویو اله مې نامه ورکړ لاګین او یوز لیاوټ نه سیټ دا یو ویو مې اډ کړ لاګین ته زه خپل ټمپلیټ ته چلته لاګین پیج څنګه دی لګنه کارېده راته نه دلته به راشو اپ ته دا لاګین اول به دا پیج اوپن کو په دې کې غوړې رسلوم پته نه دی راځي سره زه یو کار کوم مې به سره لیکي او سیستم باندې اصلي کې دغه ته ورسېږي د جی پی ته ورسېږي دا خو اس اس ډي د نو ځکه پکې دونه سپیډ اپ دي امبري فایل کې خو دې باقاعده فلټرینګ کوي یو شیز ګوري دا یو فایل ګوري ځکه دونه ټایم لري دا ور ویډیو سټوډیو دونه فایلونه دلته ته تاسو وګوره ټول مایکروسافټ زه زیاته هم دغه بس موږ یوز کوو ټول مایکروسافټ خیال دی بعد چې ډیلیټ یا کنه د سیستم په آرام شي ماغه به سپک شي صحیح ده کنه دلته به تاسو کینسل کوزه دا الریډي موږ سره پاره نه کړی دا ویني دا موږ سره ریکارډینګ الریډي راځي سیو کیږي لګیا دی 35 ام بي صحیح ده ها دا غینه بعد موږ سره سړي بیا ښه اوس په لاګین زو بل کوم الکشن د پیرا بخیر ټیم والی ځان له فایل ډاونلوډ کړئ کنه سټینګ نه پاره انا هیستوري نه کلیئر کپی کې دنیا شي زونه سر لبه هیستوري موږ شاته ګورو لکه بخیر سیستم موږ گزارو کې تیز بشي خیال لري کنه مداخله مړه خدل د اوس موږ سره سي مطلب د موږ لاګین کی یا فار ایگزامپل ساسو پروجیکټ نامه د بس د لوګو شو خلا پروجیکټ دا لوګو صحیح ده ځکه ډیزاین کولم به ریپلیس کړي صحیح ده کنه ساين ان ټو کنټینیو هم دا شیزونه برابر دي زه به خایله فورګیټ یور پاسورډ ریډ می اول به دا شیزونه کور کوو دا موږ ډېر ټایم اخلي خد وا کلاس درې برانه دي دا ډومبني پیج دې ډېر خبرې دي فورډی کو به کار ته صحیح ده کنه راځو موږ اول د ډیزاین ورو صحیح ده په کې موږ رائټ کلیک کو دا چې سٹارټ موږ د نه اخلو ټول ډیټا کنفیګریشن بټول د نه کیږي ریټریوینګ بټول په د باندې کیږي او یو شیز په پته کیږي نه ټول کارونه موږ وړاندې داسې کوو او کنه نو هغه مطابق به سیشن وغیرہ ټول وکیو زغه کنه خدل د موږ سره سي کاپی رائټ دی کنه کاپی رائټ 2019 په زور کوم تاسو سافټویر سنوم دی سمال بزنس مینجمنت بس خیر بیا ولا دا کې بس بي یو بزنس کنه بس تاسو په کې بیا کلاود ای ار پی کې دا چې کینی کې بس به سیټ کوم ها خبره نه او بوستیو سره بل وګلان دی کې سمال بزنس هم دا هم پکې لیکي صحیح ده نو سمال بزنس کلاود ای ار پی بس مقصد پورا کوي یار دې سره به ګور دا چینج کول ګران نه دي سافټویر مونږ دومره کنه سمال بزنس ته بارخه
دلته ولې مونږ راځو مارکیټینګ ټیکس مې یوز کوئ که نه غټ غټ څیزونه ولې یوز کوئ. دې له مونږ راځو دی خو دا مونږ سره دې ځای کې زه یو بل دلته کې ایر کومه دې ته راځم پبلیک ایکشن ریزلټ او دلته کوم رجسټر یوزر زه رجسټر کوم دې ځای ٹھیک ده. خو یوزر به تاسو په خپله رجسټر کوئ که نه خلک به ځان په خپله رجسټر کوي تاسو به رجسټر کوئ که نه خلک خو به تاسو رجسټر کوئ که نه ښه دا مطلب ستاسو خپل کار دی په خپل سایډ دا ختم شو بیا لرکوي نه نه صحیح ده بس د ده په مقصد زه ورسېدم دا به دې څوک فارګټ پاسورډ د رجسټریشن دا ساین اپ دا به دې ختم شي ځکه چې دا دلته کې دا کومه فلو موږ روانه کړې دا موږ دقه شان روانه کړې یو کمپني تاسو مینج کوئ مارکیټینګ به کوئ که نه نو تاسو به رجسټر کوئ که نه لاین سیستم خو نه دی که نه ولې که ځان رجسټر کړي او میاشت استعمال کړي او بیا تاسو ته پیمنټ سټارټ کړي دا پیسې خو دې کې شته نه ټیک ده که نه نو دغه به دې څنګه مینج کړي لاین ټرانزیکشن یې به د بیا سټوډنټس ټایم ولې چې وکړه بیا به پکې د دنیا نورې قیسې راوبلې چې دا وکړه یا به خو شاته پوره فلو پرته ده د عمران دې ولې لیټ دي اوس یې پیسه ټرانزیکشن راغی آنلاین اوس مې پکې زه وکړم کله پورې اکاونټونه یې تیار کړل اوس په 20 دن کې خو یې اکاونټونه تیار شو او که نه شیز بس ګرانوي مو هم دغه شان ټیک دی صحیح ده فارګټ پاسورډ دلته به زه راشم هو ټول همدغه فلو ده خو ځان ته اوس ګرانوي مه بس نه نه داسې نه ده لکه نارملي یو داسې کار لکه څنګه ای آر پي چې کوم ده موږ به خلکو زموږ به ورته سکولونو ته به وایو زموږ سره رجسټر کېږي زموږ داسې حساب دی د خلکو د ای آر پي بعضې ای آر پي داسې حساب دی لکه موږ سره یو بل ای آر پي موږ یې سټډي کوو او ای آر پي باندې دا چې ته آنلاین ځان رجسټر کړه خپل سکول مینج کوه لګیا یا پکې ټیک ده ته منتلي پیمنټ ورکوه دا د مرینه سپورټ هم میلاویږي د اټومیټک پیسې ورکوه او ځان رجسټر کړه یو هفتې فری استعمال کړه خوښه دې شو بیا به د پیمنټ سټارټ کړه دا حساب یې هغې سره خو په دې کې داسې حساب دی مونږ سره او زمونږ د ای آر پي سیسټم دی مونږ وایو چې نه زمونږ سیس کیا ورپکار د فری آنلاین او دا شیزونه مونږ نه ورکوو ډیمو میز وغیره نو دا عموما بس تاسو مارکیټینګ کوئ کسب دا کوئ په خپله به هایر کوئ په خپله به برابروئ ټیک ده په خپله به کنوینس کوئ د دې داسې فلو ده ټیک ده که هغه فلو ته مونږ ځو پې کې آنلاین بینکینګ ټرانزیکشنز دي پې کې بلا قیسې خطارې زه خپل ای آر پي کې نه کوم نو بس نور تاسو ماله به دا 200 بینک څوک رجسټر کوي د 200 بینک انټیګریشن زماله څوک کوي د دومره غټو غټو ټرانزیکشن سره بیا موږ څه کوو هغه ځان لا غټه فلو ده غټې غټې کمپنۍ یې کوي خیر هغه پکې وروسته فارم جوړ کړو یو فارم به پکې جوړ کړو ها زه ګورو به سره به بیا اډ کړم تاسو مې یا بدل ته ګورو بیا او دا خای بل هغه چې نظام را پاره کې بیا به ګورو لاګین دلته سره بیا موږ سره یو موږ سره دی بیا فورګټ پاسورډ ٹھیک ده دې زموږ ریټرن کوم زه سم او به راغځي نه کوي دا زه فورګټ پاسورډ ته راځم دا ما اډ کو هدل دغه زه راځم فورګټ پاسورډ نشته دیگه سیدی داسې چې دا نو سلو دی یار لوکل هیز پروت دی زه خیر فارګټ پاسورډ بخاري موږ لینک کوو بیا به سره ګورو ٹھیک ده لاګین ته به زه راشم دی فارګټ پاسورډ دپاره به زه څه وکړم دی ځای کې دلته به زه واخلم ایډ HTML ډاټ ایکشن لینک صحیح ده نور به سره بیا ګورو هغه اسانه ده ښه زه لیکم فارګاټ دی که فارګټ دی پاسورډ
پته نه مې زه اوسه پورې داسې لیکو ده forgot password هم هلته دغه پر دا نوم لیکلی دی سیده د کنټرولر نیم موږ سره هوم شو ٹھیک ده ایټ نیو دغه ایډ کلاس ایډ کوم از ایکوال ټو په دې باندې کوم دغه اپلای دی کلاس دا کلاس وی اپلای دی کنه ټیکسټ بس هم دا اپلای دی دا وځي دې نه ختم ٹھیک ده بلې کې وایي چې کار کوم سبمیټ بٹن دا رښتا کنه دی ځکه نور بٹن خو په اپلای دی لاګین هم پاکستاني ریمایندر می دی باندې هم سیټینګ وکړو چې څه کیږي کنه لا بیا راشه سیټینګ به پیو او دې کې مونږ سره څه دی سپین نه دا نه دا دی کنه آی ډي ایگزامپل انپوټ پاسورډ دا به جست پاسورډ کوم او ټایپ ایم پاسورډ شو نیم ایم پاسورډ کو پاسورډ او دا په نیم او آی ډي په سم ساتي خو او دا غي نه بعد څه فائدې ته هم چې راځو دی خو بیا موږ سره ایمیل شو او نیم یې هم ایمیل کې دا غي نه بعد سبمیټ موږ سره خل لوګو موږ سره دا رااله ټیک ده د لوګو سره به داسې کار موږ وکړو کنه چې دې له موږ هیش کنټینټ راولي دا چې کوم دی موږ سره دا دا برګزره کاپی کوم دی نه ودا کنټینټ پراپرټیز راغلم ټیک ده له وراشم دا پیسټ کوم نور لوګو وغیرہ کې په خیر تاسو بیا جوړوي خبره ده ټیک ده نور ماشاءالله قابل یې کوي به خو کنټینټ موږ سره ورګي کې ټیمپلیټ هم دې موږ سره کنه صحیح شو کنه بس وسو شو بس راځو به خیر دی او زین لاګین پیج دی کې خو زموږ داسې خاص صداغه نه دی پکار کنه صحیح شو او بل برابر شو دی له ځانو هم پکې چینج کو دلته په دې باندې بس بل سل تک څه چلو کوم دلته بزرا شم کلاود ار پی به ته ولیکم سیده ده خدامو سره شو لاګین پیج شو خاصه به دې چې دا څه کار کوم دی اپ سٹارټ ته بلار شم دی کې دغه ته راوټ کنفیګ ته ټیک ته راوټ کنفیګ کې به دې چې زرا شم لاګین فار ایگزامپل زه سٹارټ اخلم وګورم چې ما سره لاګین څنګه صحیح ده دا راته وایي دا لیاوټ نل څه کار کوي نو دا سره لیاوټ از ایکوال ټو نل وایي دا لیاوټ از ایکوال ټو نل څه مدثره لیاوټ نل دا کې راځي زه ته خیم کنه د سم مقصد دا راته لګوای دا مدل دا ورکه کنه بل لیاوټ نه د دې څه فائدہ ده مطلب دې فوفي دې سره مین لیاوټ چې کوم دا نه پورا پروجیکټ چې کوم کړی د دې وزن له مطلب یو خپل لیاوټ وسم ډیزاین کوم چې خپل ډیزاین شته کوم چې مین دی پورا پروجیکټ هغه مطلب نشو کی هغه نه شو دا هغه نه رندر کیږي بنا د موږ رندرینګ کوو کنه د رندر کولتا هغه نه راځي مطلب هغه نه شي خپل ایکسپلیسټ چې موږ جوړ کړی هغه وي صحیح ده کلیر شو ها دلته اوس دا ویني ایمیج رانه وو ایمیج کوم ځای کې جوړ رانه وو یا خاص مسله د ترازی کسي حساب نه ما دا یو ولا بسرو صبر کوي خد دې ته څه مده ایمیج تا هم دی وته یوز کومه لوګو سیمبل وراواله مده دا وته یوز کوم کوم ځای دا دی کنه صحیح شو اینه بعد بیرون کو خیر شو پیرا موږ د اول مخامه زموږ فلو برابر شي او دا چیز موږ داسې کوو اینه بعد بل راځو خو نو دا خو زموږ د لاګین پیج ډیزاین شو اوس د دې لاګین پیج د مزه ډاټا وړو
خو اوس زه هغه طریقه یوز کوم څنګه چې نارملی زه میتھډ د پیرامیټرز پاس کوم هغه شان زه دې پیج نه پیرامیټر پاس کوم صحیح ده کنه ګوره دا 2019 نو اوس دغه دا مزه نه کوي ټیک جست کلاود ار پی مل دا مزه کوي ټیک ده نو دې شو دا بیا تاسو ګورئ به زه به تا په مخ کې باندې زموږ کار راټولېږي خام زموږ خو بس کار هم دغه دی صحیح ده کنه لکه دې د ضرورت نشته دلته دا یو سپیس پکې لګېدلې دې ته هم ضرورت نشته ٹھیک ده بس 2019 کاپی رائٹ ہے زیو پہ ریفریش کر دیجیے ګور اوس هم مزه نه کوي خوښ مې نه دی ٹھیک ده صحیح شو کنه اوس ٹھیک ده ها اوس یم چې دې ته ډایرکټ دا پیرامیټر پاس شي که تاسو وګورئ ما سیم نمونه غوښتي کنه پاسورډ ایمیل زه راځم دې ځای کې به هوم کنټرولر کې یو بل پوسټ میتھډ اخلم یله نامه ورکوم لاګین یوزر ورکوم string یوزر نیم او string پاسورډ ٹھیک ده کنه او بیا هغه نه بعد به زه راشم سم په کوم دلته اف بلکې اف دا غي نه مخکې زه داسې کار کوم چې اول راځم د لاګین پیج ته پرې کې دا موږ سره ریکوایرډ دی بالکل ٹھیک ده کنه دا موږ سره اوس دینه بعد به څه کوم دلته به دا ډیټا ماډل اډ کوم ٹھیک ده زه ډیټابیس access data entity ٹھیک ده اله به سور کوم db is equal to new او دا بس ٹھیک ده اوس د db ته براشم زه دیږم or user is equal to db data موږ سره والا tbl user او د یوزر نه بعد به سرچ کو چې مطلب موږ سره کوم ځای کې دا یوزر نیم دا پاسورډ راغی نه بعد به څوک ډاټ ویر د موږ سره شي user the u is lambda expression u dot username is equal to the username برابرۍ او and u dot password equal to the password برابرۍ نو هغه ما لیډ کو خصو کا فرست ډیفالت سنگل ډیفالت باندې یوز کوي فرست ډیفالت دا چې دی مطلب ما ریکارډ راواخلو چې ریکارډ سونه راشي ان نمبر نمبر مال را سنگل ډیفالت دا چې مال بس یو راخلي بای ډیفالت به یو را لیا به بیا باندې یا به دا غدر کوي ایرر بدل کوي لکه زه مثال دا سره کوم څنګه ډاټ ټو سټرینګ دی کنورټ ډاټ ټو سټرینګ دی ډاټ ټو سټرینګ چې تاسو اولیک په دې کې ویلیو ام ټی را لدی بنل درکې خو کنورټ ډاټ ټو سټرینګ کې ام ټی را لدی نه لدی دا ایکسپشن نه درکې خو کای کې ویلیو رانه بیل ایکسپشن درکې دا آبجیکټ په میموري را نغي او ډاټ ټو سټرینګ یوز کړی نو ایرر درکې او کنورټ ډاټ ټو سټرینګ کې د میموري باندې دا آبجیکټ رام نه نو دی به تعالی ام ټی ال ته سیو کې نشته نل باندې کنورټ کې راځي سټرینګ دی ولی سټرینګ موږ سره نه لیبل ټایپ دی دا په شان دلته هم دی فرست ډیفالت او سنگل ډیفالت صحیح ده دا فنکشن دی باقي ډیټیل کې بیا په خپل وګورئ نور هم پیج صحیح ده ماته بس دا قضا پورې پته و چې سنگل ډیفالت او فرست ډیفالت لایک ا فنکشن ډاټ ټو سټرینګ کنورټ ډاټ ټو سټرینګ صحیح وګورئ एक्सेप्शन न बस बचे तो हमेशा फर्स्ट डिफॉल्ट यसونه ریټریو کړه ماته ډومبه راکا که ریټریو نه کړل نو ماته وای چې نشته دا یو خبره او دا بل راته سوې زبل یو خامخا در کوم زه ګارانټي اخلم نو چې یو شیز نه ماته پاتې نه راځي راځي وګنه نو چې پاتې راځي نو په سیستم خو پاتې نه دی خو به ایکسپشن درته زه په پیل شم ځان نظر خلاص کی کنه او دا څه ها زه موږ دلته کې اوس واپس بیا یوزر لا اوس به زه ګورم اف کچری یوزر ما سره ناټ ایکول کړل راغی رینه بعد راشه بیا وګوره اف یوزر ها اوس بل د سیشن جوړوم مختلف سیشنز به جوړ کړم ٹھیک ده لکه سیشن به څنګه جوړ کړم چې دې ځکه به زه راشم سیشن او اول راځو سیشن څه ته وایي مدثر واټ از سیشن دا وایي دا
پریسیشن دا سیشن څه دی دا دلته چې څه لګیم یوزر ټایپ وای چې سم پړوي وای دا بدل تاسو څه کلیر شي ښه کنه مقاله لازم ده خیر سم چې سونه پر تاسو پیږي ځله وزین کې دا خبرې جوړې شي وي کنه تاسو تیاری کړی دي دا دې ته یا دغه ته وزم چې ریپلیس کوم د سی سی شیزونه ذهن کې एकदम ټیک ده راځو خبرې کوو پوزیشن خیر ډیټیل کې خبرې کوو ها دا ډیټا زه چې په انټایر اپلیکیشن کې ما سره اکسس کیږي یو یوزر ز لاګین کوم په یو سیشن جوړ کوم چې دی لاګین شو دی یوزر نیم راواله په سیشن ډاټ یوزر نیم کې کېږي یوزر ټایپ راواله په سیشن ډاټ یوزر ټایپ په سیشن یوزر ټایپ کې کېږي د نیم راواله په سیشن ډاټ دی کې کېږي دا شانسي کې جمع دا کې خو ٹھیک ده د موږ سره یوزر ټایپ راواله په سې کېږي دا په دې کې کېږي ٹھیک ده د فول نیم راواله ٹھیک ده دا شان دی لمه سیشن جوړ کړئ ای سیشنو کې ډیټا پراته را لکه فار ایگزامپل یوزر لاګین شو هغه لمه دا څه وکړل لکه اپلیکیشن کې ما سټیټیک فیلډ واغشتل static field یاد دی what is static and what is static or non static properties C sharp static or non static څه ته وایي ته په میسه دا واکه خنه په نوم باندې خو پیدام کړ نو مې کړی static دا شي چې ګوره دا موږ سره په د ریم په سټیک کې سکه سټوري او نان سټیټیک دا ریم په هیپ کې سکه سټوري دا هیپ داسې ایسره چې دا کله موږ د میموري ضرورت شي زی ضرورت شي اپلیکیشن په ځان کوم کنه یا هم له میسج شي آوټ اف میموري ولې شي هغه انستنس الریډي رن وي او کا انستنس کلوز شي مطلب اپلیکیشن اوپن شو په هیپ کې راغلی انستنس جوړ شو آبجیکټ جوړ شو آبجیکټ موږ رن کوو کنه لکه میسورډ مارن کو نه میسورډ یو آبجیکټ جوړ شي مې ریم د پاسه یک ځل یم کارونه کوم چې کلوز یې کوم ختم که څه مې ته سیو کلوز هټیک ته کني کلوز کوم ختم واپس هغه پیج ماته اوپن کی نو اوپن کیږي کنه چې دومره بلا پیجونه په ما اوپن کړي یو مې ته سٹور کا باغې مې کلوز کړ نو واپس ته دا ټولرز اوپن کړي ته اوپن کړي دي زه یو شپک شپې ته ادغه دا اوپن کما دي ځکه نو زه په مسوار کلیک کوم نو 66 په اوپن کیږي کنه یو اوپن کیږي یو اوپن کیږي مطلب نیو آبجیکټ په جوړي اوس پر ایگزامپل دې پاسه ما فوټوشاپ رن یا مې پاور پوینټ رن کو نو چې زه پکې نه نو دی الریډي کلوز شوی دی کنه ډیسټرکټر باندې آبجیکټ کلیر کی او که فار ایگزامپل دې ته یو ایسه یوز کیږي یو ایسه دی یوز کیږي ٹھیک ده خو سي ایسه دی نه یوز کیږي دا سي چې نه یوز کیږي هم ډیسټرکټر اخوا کی اوس فار ایگزامپل سټیټیک فیلډ دی دا په هیپ کې نه ریسټور دا په سټیک کې په سټیک کې دا پراتی دی که فار ایگزامپل دا یو ان دی نو کو دې نم یوز کیږي نو دا به ډیسټرکټر نه اخوا کوي ولې دا سټیټیک دی دا په ټول انټایر اپلیکیشن ته ضرورت دی دا ځکه سټیک ایسه کې او سټیک ایسه کوم فایل نو سټوري بوټډ فایل کله سیستم رن شي نو سټیک ایسه کې سٹور شي زه لازم تاسو ته एग्जांपल درکوم یہ ریالټي کې د سړی نه خوتلې کنه نه خو ګورئ پدې کې تاسو ګورئ په میموري کې کنه تاسو به ورسې خیر د پوینټ باندې دا ان یوز کړئ دا کمیټډ دا کیش د 2.7 جی بی کیش ده اویلیبل ما سره 2.6 پکې دی مختلف سلاټ یوز 1 اف 2 یو سلاټ لا پاتې مو ٹھیک ده ها فیکټر دا ټول شیزونه دی دا هارډویر ریزرو کړی دی 115 ام بي صحیح ده ها پیج ټو پول په سونه دی 314 ام بي ٹھیک ده نان پیج فول نو سره سره 280 کله کمیږي کله سیوا کیږي ډیسټرکټر لګیا دی شاته دا موږ سره فری سره پد کی دا موږ سره کومې سره کوم چې موډیفایډ کیږي بار بار آبجیکټ دي آبجیکټ وته راځي ډیسټرکټر پکې شاته لګیا دی کومې سیوا ټیک ده دا چې کوم دا موږ سره سره ان یوز کې دا پد کی تاسو دا ټول راځي سټیک هم راځي هیپ هم راځي ټول دا ټول یو شی خو دا په هیپ کې فری ده په سټیک کې فری ده سټیک ځان لزینی سره انیسی دا وینه کله کمی کله سیوا کیږي دا ستاسو آبجیکټ دي هغه کار چې کله پکې کریټ کی کله کی کریټ کی کله لیر کیږي په پوینټ باندې مارسي په دې کې ډیر اړه پینا میرا پرته ورته کې یو شی نه ښه دا ټول سیستم دی په دې ځان په دې ګرافونو باندې ٹھیک ہے کنه
دلته اوپن ریسورس مینیټر ته لاړ شئ تاسو به دې نور بل شیزونه ووینئ چې دا یو ډایګرام و سټډي کړئ په سیسټم باندې یو شی سپوږی دا نه دی دا داسې لکه انسان زړه شي سړی سټډي کوي صحیح ده که نه زړه څنګه سټډي کوي ماغزه سټډي کوي برین چې دا دی پته ولګي چې او دې څه وایي او بیا لړم سټډي کوي د زړه څنګه دی ټیک دا د راز سیزونو پته ته ولګي دا قشانده ټاسک مینیجر دی ښه دا تاسو د سیسټم اسه د مړه بیډینګ مم د خجې څنګه ځان به پیرا پیو کې مونږ به دومره نه پیو خو ساده پوری پیو بس دا دا څو پوره نشي زده کولای روزانه به اپډیشن دي روزانه به اپډیشن دي دا کومه به سړی په دې خدای دا یو شی درځي نو بل به زده کړه اسانه ټیک ده دا موږ سره سیشن دی دا سیشن یې اوس په ټول اپلیکیشن کې مې اکسس کوو کوم ځای مې اکسس کول غواړو بس دا کنورټ کوو خالي د دې ډیټا ټایپ ته نل امټي دا ټول سٹور کیږي په دې صحیح ده زه هم کله یوزر لاګین شو خورا شداته واخله او که ایلسا کله نو یوزر نو نو راځه سیشن یې واپس امټي کا خو سیشن یې جوړاوه صحیح نه سیشن یې جوړاوه یا ایم ټي وي صحیح ده یا خبره شو صحیح شو کنه ها دا ما سره اوس راغی په دې کې مطلب دا چې ها اوس دینه بعد چې کله ما سره راغی دینه بعد به زه اوس وکم ریټرن ریډایرکټ ټو اکشن کوم ځای ته انډیکس ته کله چې یوزر لاګین شو دا هغه نه بعد به دې موږ ساتل کیږي ٹھیک ده کنه ها اوس به یوزر زه لوګو زر سره ریټریو کوم تاسو ته مخه راځم اول زه رن کوم دلته کوم چې اول د یوزر لاګین دې کې بعد رانګ پاسورډ راځي دې کې بعد نور شیزونه راځي اټول پکې ته مینیج کوم او سټپ بای سټپ کوم ځای دی د لومبني کلاس کې د شیزونه زه کوم سټپ بای سټپ باقي الله الله خیر ٹھیک ده کنه ګوره دا ماران کې دلته راځو مونږه دلته به زه راشم فار ایگزامپل مونږ دلته اډمن ورکړی کنه دلته ما اډمن ورته انټر مې کوم سو خو ویلډ ایمیل نه نو مطلب دا وز ایمیل سره اٹیچ کوم صحیح ده زم ایمیل سره به سیټ کو نارملی اسم ټول د ایمیل سره کنه یوزر نیم بر ایمیل سره وکړو صحیح ده مطلب ایمیل به کوم ایمیل دلته موږ د اډمن سره ورکړل یار ایډیټ به وکنی ایمیل به نشته ده ها بیا به زرن کوم دلته او دې بل فیلډ باندې به سلیکشن ولګوم چې دا ته راځي ټمپلیټ ته کله شي دی یار ور سړی پکې دمه کوي ها سم اډمن پاسورډ دی انټر وکړو نيزي الدا ولی دلته منګله اوس د ټارګټ خودل دي چې تبا کم خوازي صحیح ده کنه دلته بازار شم نو په دې باندې سولو کوم http post اول بځه مارکم هيز ا پوسټ چې صحیح مې از ا پوسټ مې مارکو ټیک دا دا غینه بعد زرا اعظم او د دې لاګین پیج هل د یو فارم دم کوم ځای فارم سٹارټ شوی دی فارم دا لري کنه دا فارم آی ډی هم دا ورکړی دی بل ایچ ټی ایم ایل کوډ موډ کړی نه کړی بس لري ټیک دا دا فارم نه دی دا فارم د کوم ځای نه سٹارټ شوی دی دې ځای تر دې ځای پورې راغلی ټیک دا ځدل ته کې به انټر ورکوم دې ځای کې او دلته بولی کوم ایج یوزینګ او سبا کوم دې ځای کې سب نو مې یار using a begin form دی او begin form ٹھیک ده او راشم دې ځای ته سٹارټ په واخلم ینه به انټر راشم دې فارم ته صحیح ده دا زما فارم شو صحیح شو باندې فارم کې وسه پراپرټي نه دی شوی کنه ها دا کلاس ام بي پی دی کنه دا موږ راواخلو دا هم دې ځای لري او نو ویل ډیټ دا پکې خزه دا هم پکې وګوره دلته کې زه اعظم اول دې فارم باندې زه دا کومه یو څه شو کیږي using begin form څه مسله ده دا ورته چې څه غلط ورکو ما ته پته و چې غلط لیکم
صحیح ده. ها اوس دا فارم نه دی په دې باندې بس داسې کار وکړم دی ځای کې دې کې به زه څه وکړم دلته کې اول به ورته وښیم چې زه به کوم دغه ته ورځم که نه لکه سته به کوم ټارګېټ کې کوم اکشن به ټارګېټ کې نو اول به زه هغه نامه راولم دا شوه هغه نامه ټیک ده بیا به هغه له زه راشم دې باندې اوس کنټرولر ماته ښیي کنټرولر زه هوم ته لاړ شم بیا دې ماته وشي فارم میتھډ څه دی نو فارم میتھډ ډاټ پوسټ صحیح شه دا ما سره د دې کنفیګریشن وشو راغې نه بعد په دې باندې به زه څه اپلای کوم دلته کې به پې کاما ایټ HTML اټریبیوټ سي کنه زه به نیو دا به زه جوړوم ښه مطلب دی کریشن دلته کېږي ایډ کلاس از ایکول ټو دا پکې پیسټ کوم یو سپیس غونډه دا ورکوي نور څه نشته ښه تاسو خیال ها بل پکې داسې دي نو ویلیډیټ دی نو نو ویلیډیټ به دلته کې سپیس ولګوو دا هم دلته پیسټ کامې سره به لګوو کامې سره لګوو ٹھیک ده دا بس فنکشنلیټي به یې خپل فارمیټ دغه والا دې موږ ته هم پته نه دا دې دلته څه لیکلي دا به دلته ورکوئ داسې ښه نه ایټ نه دی یار کامې سره به وکړو نه نه دا هم داسې نه دا موږ اکثر له ریکوایرډ لیکو نو ریکوایرډ هم داسې لیکو یار دا مړه نو ویلیډیټ مې راته وایي صحیح شو بس خالي د آی ډي ورکوم کېدای شي مخکې مې دوی څه کړي که نه هېڅ پته نه لګي ښه اوس دلته ګورئ دلته مونږ بریکر لګولی دی ټیک ده په دې هوم دغه کې اوس ګورو چې دا دلته راځي که نه راځي دې څه وایي دې ځای کې یار ښه پارسل ایرر دی سم پرېښودي دي نو ما کلوز کړی دی یار ښه دا به زه راشم څه به وکړم دې کې به دغه ورکړم که نه ما له څه دغه ورکړی دې ځای کې دا به زه راواخلم او دلته به یې پیسټ کړم نور اډمن لاګین کوم دې لاړو میتھډ ته اوس په دې میتھډ ټارګېټ کوم په دې پیرامیټر کې به ویلیو راځي ولې ما هلته نیم او ښه دلته ویلیو راوړی اډمن دلته راوړو او یوزر نیم یې ما راوړو یوزر نیم هلته سیم دی دا سیم دی ښه دواړه یو شان نه دي ښه که نه یا هر څه مسله چې دا خو څه دي دلته ایمیل دی او دلته څه دی یوزر نیم دی نه دا ستاسو ساده میتھډ خو نه چې یو څه پاسورډ بل څه نه سیم به پاس کوي ښه دا یوزر نیم ډز ناٹ ایگزیسټ ښه دې کې شته سټیپونه شته زه سټیپ بای سټیپ کوم نه بعد راځو ښه اول به دې فلو باندې پوه کوم نه بعد ټول کوډینګ زما دغه شان دی یو فلو ده یو طریقه کار دی بیا چینج نشته مخکې بس راځي به بس خالی به کوم دا شاته کوډینګ بیا زه خیم هم نه بس کې فولډینګ چینجز دی واړه روانې کیږي ٹھیک ده اول کې ضروری دي چې اول پوه شئ لکه دا مونږ کو راول نه سي دا به زه راولم دې ځای کې salman@gmail که نه ها دلته موږ راځو قبل کوله تاسو ښه دلته ګوره ایمیل موږ سره راغی نه بعد وته راځو ګوره موږ سره راغی یوزر کې به ډیټا راغلی دا ٹھیک ده زه به کلیک کوم سلمان راغی کانټیکټ نمبر راغی ټرو راغی اډمن راغی ویني ټول پاسورډ اډمن دی یوزر ټایپ ښه یوزر ټایپ کې دلته ویني موږ سره ون ټوټل هر یو شی زیاده راغی صحیح ده که نه راځم دی یوزر ټایپ هر یو شی په سیشن کې سټور شو نه بعد زه کنټینیو کوم دی به کوم خوازي دی ولاړ شي انډیکس ته صحیح شو دا شی زموږ خو که فار ایگزامپل دی دا یوزر نیم او پاسورډ غلط ورکړل نو بیا
کنه دې ځای کې نو دلته کې به څوک دلته موږ یو میسج کیږو ایچ ویو بیگ صحیح ده ویو بیگ ٹھیک ده او ډاټ میسج ٹھیک ده میسج به موږ اوورال یوز کوو ښه چې څومره یوز کوو ښه دې له موږ نامه دلته څه ورکړو چې پلیز نه incorrect credential دي دا موږ سره صحیح ده incorrect credential ٹھیک ده نو credential به په خپله صحیح انټر کړي صحیح ده که نه دا میسج به موږ واخلو دا په لاګین کې موږ کوم ځای کېږدو مرضي ستاسو چې کوم ځای وکړئ زه به دې ځای کې کېږدم ټیک ده صحیح شو ما دلته فارګیټ بټن سره دلته کېښود یا تاسو وایئ چې دا میسج تاسو کوم کوم دی هلته یې کېږدئ فار ایگزامپل دې ځای کې د دې هر څه د پاسه ږدم دا مطلب د ټیکسټ باکس د پاسه یې ږدم ټیک ده چې کوم ځای تاسو دی یا ستاسو مرضي واپس یې بیا زه رن کوم دلته او بس یوزر نیم پاسورډ غلط راغی ته وشي لاګین نه شوی به انکریکټ کېږي هغه الریډي ویلیډیټ دی که نه او ټیکسټ باکس ایمیل نه بغیر بل څه ځي نه اوس که ډیټابیس کې لکه فار ایگزامپل دا موږ سره دلته ما څه ورکړل دلته مې دا پاسورډ ورکړ نو زه د ویلیډیټ شوډ بي مطلب د ویلیو شوډ بي ویلیډ ایمیل ټیک ده دلته زه سلمان ولیکم @gmail.com صحیح ده او د هغې نه بعد دلته کې زه پاسورډ ولیکم ایډمن او ایډمنز مې کو یو اس مې سره سیوا کړ او لاګین مې کو نو ګوره دې ځای کې دا به اوس موږ سره دلته کې دا نل راغی وینې ګوره دلته به نلي وینې که نه څه ریټریو نه شو دا فرسټ ډیفالټ مو دا فایدې نو خو مطلب رانګ دی که نه پاسورډ یوزر پاسورډ رانګ دی نو چې ریټریو نه کړه ډیټابیس ټیک ده دې دلته راغی اوس دا زه کنټینیو کوم نو ګوره دلته دې پکې څه دلته ښه صحیح خاص کله چې موږ سره دا دلته راغی اوس به موږ څوک دې ځای کې به ورته یو ریډایرکټ ایکشن به دې ته خو دا به څه څوک دې ځای کې دا به موږ کو ویو به ده بس دا ویو به ډایرکټ پاس کړي هسې مې ریټرن کړی ده موږ دلته که نه بس همدې ځای کې لاګین ته واپس لاړ شي ټیک ده دا خو بس موږ ریټرن کړی ده هلته دا به زه کلوز کړم ښه چې هلته ډایرکټ راځي salman@gmail.com فار ایگزامپل دا مور کو پاسورډ 123454 لاګین مې کو ما د څه انکریکټ کریډنشل صحیح ده که نه دله بیا ایډمټ کلر ورکوي ښه اوس فار ایگزامپل ما سم دا وکړو salman@gmail.com او اوس پاسورډ مې وکړو ایډمن صحیح ده انټر مې کو نو ما دا چې ته لړ دا ما لاګین یوزر ته لړ مطلب زمونږ دا فارم کنفیګر شو فارګیټ پاسورډ به کله کوو کله چې موږ دلته ډومین واخلو او په ایمیلینګ سیستم کوو ښه ایمیل به سینډ کېږي یو خاص دغه به کېږي د هغې نه بعد به راځي دې ځای کې به هغه ورکار کېږي مطلب ایمیل به ځي هغه به کلیک کوي یو پیج به ورته ځان له اوپن کېږي د خپل پاسورډ نیو پاسورډ او کنفرم کړه پاسورډ چې کنفرم کېږي اټومیټک به راشي د پاسورډ به اپډیټ شي ټیک ده چې نارمل موږ سره ویبسایټو کې کېږي هغه به سره بیا هغه ټایم کې کوو دا اوس زمونږ لاګین پیج چې لاګین پیج باندې موږ کار څنګه کوو لاګین پیج به موږ فل فنکشن دلته کې څنګه جوړو ټیک ده اوس دې لاګین پیج کې موږ سره یو دوه شیزونه نور دي که تاسو وګورئ په دې کې موږ سره یو دوه شیزونه نور پکار دي لوګو ریټریو کول پکار دي یوزر نیم خو دلته شته نه ماشاءالله ښه خبره ده ټیک ده په دې باندې که ته یوزر خطا دې شته که نه ولې نشته تر هغه به دلته کې پوره ډیټیل ریټریو کوئ چې دا شو شي نو یوزر خو تاسو وګورئ د امپلایي پټو موږ سره شته فوټو پکې شته که نه فوټو به ریټریو کوو دا ټول شیزونه به ریټریو کوو را روان اوس کلاس کې ټیک ده صحیح ده انشاءالله منځ نه بعد چې کوم کلاس مونږ وایو انشاءالله په کې به دا شیزونه کوو ښه چې موږ به امپلایي ریټریو کوو دا مخامخ پیج به څنګه کنفیګر کوو دا شیزونه به ځان ته څنګه برابرو هغې نه بعد به یوزر ټایپ له بیا هر څه لیدو په خلا خو سټارټ اپ د ERP داسې ښه صحیح ده د یو منیجمنټ سیسټم سټارټ اپ په داسې دی ځان دا ول ډیټابیس کنفیګر شي او د باندې کنفرم شي چې دا شور دی برابر دی دا چې څه کوئ نو کوئ پسې مسالې به ته نه وروسته به که چینجز کوئ هم خپلې طریقې دي او تاسو ته موږ فردر ورسره وروښایو صحیح ده که نه